امن پسند یو دی شدګر نشتا پما کې مونږ امن غواړو په پاک خاور پښتونخوا کې. اسلام، مسلمان او امن د دې الفاظو د یو بل سره ډیر جوړ تعلق دی. کچرته موته د اسلام او د مسلمان د معنی تلاش کو د دې معنی پیجندل وغواړو نو د ټولو نه اولنې معنی به موته ته میلاویږي امن، سلامتی. موته ته به اولنې معنی د اسلام امن میلاویږي. د مسلمان معنی چې کوم په احادیثو پرانا کې نبی کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښودلې ده. حضرت ابو موسی اشعری د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کو چې ای المسلمین افضل، اے د الله تعالی حبیبه کوم یو مسلمان د ټولو نه غوره مسلمان دی؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. صحیح مسلمان هغه دی چې بل مسلمان د لاس د ضرر نه، د جبې د ضرر نه محفوظ او په امن کې پاتې شي. کله چې یو انسان بل انسان داغه د لاس د ضرر نه په لاس باندې قتل نه کی، په لاس باندې هغه ته ضرر ونه رسي، په جبه باندې داغه تهمت، داغه غیبت او داغه چغلی دا نه کوي، د دغه انسان تعریف نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحیح مسلمان باندې کړی دی. مسلمان معنی دا ده چې بل انسان به د په امن کې دی، به خلکو ته فایده رسي خو خلکو ته به نقصان نه رسي، دی به امن خوري خو دی به خوف او دی به یره نه خوري. دا د مسلمان تعریف ته چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کړی. اسلام چې دی دا کم دین چې زمونږ او تاسو د پاره الله جل جلاله منتخب کړی دی، د دین نوم خدای پاک کې خو دی اسلام. ورضیت لكم الاسلام دینا. د قران پرانا کې هغه داسې چې الله جل جلاله فرمایي چې کم دین ما تاسو د پاره غوړه کړی دی دا غي نوم دی اسلام. ان الدین عند الله الاسلام. دین د الله په نسبت زما او استاد لپاره هغه اسلام دی. اسلام د سلامه یا د سلیمنه ماخوذ دی او د دې معنی دا خیر او عافیت، سلامتی، امن. دا د اسلام معنی ده. نو اسلام چې کوم دی هغه مسلمانانو ته او هغه قوم ته یو معاشري ته او هغه دنیا ته د امن پیغام ورکوي، هغه دنیا ته د بایچاری پیغام ورکوي. اسلام دنیا ته د محبت او د عدم تشدد پیغام ورکوي. اسلام نوم د محبت دی، اسلام نوم د ورورولۍ دی. د اسلام په دایره کې د ټولو نه اولنې زور چې ورکړی شوی دی نو دا په امن باندې ورکړی شوی دی. ګوره چې کله ابراهیم علیه السلام خانه کعبه جوړه کړه نو الله جل جلاله ته سوال کوي رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. دې آیات کریمه کې دوه خبرې چې کله ابراهیم علیه السلام خانه کعبه جوړه کړه نو الله جل جلاله ته سوال کوي چې یا الہ العالمین دا خار امن والا خار وګرځوا. او دویم نمبر په دویمه درجه کې خو د چې العالمین دې له رزق ورکړه. نو ګوره رزق چې انسان په غیر داغې نه پاتې کېدی نشي، ابراهیم علیه السلام هغه په دویمه درجه کې خو او په اوله درجه کې امن کې خو. ولې؟ ځکه که چېرته په یو ملک کې، په یو کلي کې، په یو قوم او په یو معاشره کې امن وي نو رزق به بیا هغوی ته میلاویږي. چې امن وي روزګار به هغه کولی شي، چې امن وي ترقی به هغه کولی شي، چې امن وي تعلیم به هغوی کولی شي، چې امن وي د مال به محفوظ وي، چې امن وي د جان به محفوظ وي، چې امن وي د کور به محفوظ وي، چې امن وي دی به په خپله باندې محفوظ وي، قتل و غارت به نه کېږي، دهشتګردي به نه کېږي، خوف او یره به نه وي، امن او امان به وي. نو اولنې د اسلام د طرف نه اولنې حکم چې دی او اولنې زور چې ورکړی شوی دی هغه په امن باندې ورکړی شوی. او امن یوازې دا نه چې هغه صرف مسلمان دی. بخاری شریف کې حدیث ته کتاب الجنایز کې یو جنازه تیره شوه. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت کوي چې یو جنازه داسې تیره شوه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ودرېد. وی مونږ ورته وی فقلنا انها جنازه یهودی، اے د الله تعالی رسول دا خو د یو یهودی جنازه وا، دا خو مسلمان نه دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جواب کې فرمایل الیست نفسا، اې دا انسان هم نه دی. ګوره نبی علیه السلام فرمایي اذا رأیتم الجنازه فقوموا. دا نبی علیه السلام په دې غزې کې په دغه حدیث کې ما او تاسو یو سبق پرې خو دو، یو تعلیم را تراکل، صحابو ته یو تعلیم ورکو چې ګوره دا جنازه د يهودي جنازه وا،
خو يهودي هم انسان خو دی کنه انسان نه علاوه بل شي خو نه دی دا انسان دی نو نبی رسول الله والسلام دا قیام او دا ولاړه په دغه ځای کې د تکریم انسانیت او د تعظیم انسانیت په اړه کې و نبی رسول الله والسلام انسانیت خو د خلکو ته چې یوازې اسلام دا خبره نه ده چې هغه به صرف د مسلمانانو حفاظت بلکې په دې کې د هر یو انسان حفاظت لازمي دی نو د جنازې د يهودي د جنازې لپاره نبی رسول الله والسلام ودرېد دغه تکریم چې کوم نبی رسول الله والسلام په قیام باندې کړی د انسانیت کړی دی د موتا ته تعلیم را کړی نو د ټولو اهم شیز چې کوم دی دا د مسلمان د لپاره امن دی دا د انسان د لپاره امن دی او د صحیح مسلمان او د مؤمن تعریف چې نبی رسول الله والسلام کړی دی په دې الفاظو یې کړی دی چې هر هغه انسان چې نور انسانان د لاس د zarar نه د جبې د zarar نه دا غوي نفسونه او دا غوي ویني په امن کې المؤمن من امنه الناس چې مؤمن مسلمان هغه دی چې د نور مسلمانانو ویني او دا غوي جانونه او دا غوی مالونه دا د دنه په امن کې نو دا صحیح مسلمان او مؤمن دی نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیث او د قران پرانا کې د امن متعلق مې دغه یو خبرې وکړي چې امن دومره لازمی شی دی مسلمان چې نو هغه به امن خوخی هغه به خوف او یرا او دهشتګردي به هغه نه خوخی او چې کم خلک دغه خوخی نو دا په صحیح معنی کې مسلمان چرته هم نشي کېدی الله جل جلاله دی زمونږه په دې ملک خصوصا زمونږه په دې سواد کې امن او امان راولي او الله جل جلاله دی د هر انسان د مال او د جان تحفظ وکړي